امین صفدر اوکاډوي رحمت الله علیه یو ډېر لوی د ختم نبوت یو ډېر لوی مجاهد تیر شوی دی، ډېر لوی. لیاري یو علاقه و، د هغې نه خط راغی ورته، خط راغی چې راشه او زمون په علاقه کې په ناموس رسالت باندې بیان وکړه. خو ډېر محبت برخطو. بس دی وی چې کم تاریخ مقررو، بس د هغې نه مې یو ورځ مخکې هر څه مې سامان مې برابر کړو او بس ریلګاډي کې کېناستمه، ورسېدم هلته. هغه ځای له چې ورسېدم، هغه علاقې له چې دننه شومه، خلک راوتي دي، ما له ډېر استقبال کې ولاړ دي. یو دوه درې عالمان نوجوانان رامخکې شو، ما ته وایي چې مولانا صاحب موږ ډېره معافي غواړو تا نه، تا نه موږ ډېر لوی تکلیف درکو، تا ډېر لوی سفر وکړو په دې سپینه ګیره، خو دلته موږ تا بیان ته نشو پرېښودی. امین صفدر اوکاډي صاحب ورته وایي ولې؟ تاسو خو ډېر په مینه راغوښتی ما. وایي دلته 90% قادیانیان دي او هغوی اعلان کړی دی که ناموس رسالت باندې بیان وشو نو موږ به نه دا مجمع والا پرېږدو، نه به ستاسو نسلونه به پرېږدو، موږ نه پرېږدو. نو موږ دا خطره نشو اخیستی چې تا ته څوک نقصان درکړي او ته به لاړ شې او تا نه پس به ټول عمر زموږ دلته وینې تویېږي. بس امین صفدر اوکاډي صاحب ورته وایي چې زه راغلی یم بیان خو به خامخا کوم. ورته وایي زه راغلی یم بیان خو به خامخا کوم. وایي موږ نشو پرېښودی تا. وایي داسې کار وکړئ چې ما ته د دې علاقې یو غټ بدماش وښیئ، ما ته یو زورور چودري د دې علاقې وښیئ. وایي زموږ په علاقه کې یو چودري دی، خو ډاکو دی او غل دی، د خلکو ځمکې ښکته کړي دي، د خلکو مالونه یې والي دي. وایي ما بوځئ ورله. څوک دی؟ نورا ډاکو، نوم اورېدلی که نه؟ نورا ډاکو. ما هغې له بوځئ. امین صفدر اوکاډي صاحب رالی، دروازې وټکوله، سړی راووتو، غټې غټې برېتې، بدماشۍ کې راووتو. مولانا صاحب څنګه یې؟ څنګه راغلی؟ امین صفدر اوکاډي صاحب ورته وایي نورا، وایي زه د رسول الله علیه الصلاة والسلام د عزت خیر غوښتلو راغلی یم. ورته وایي زه نن راغلی یم د رسول الله علیه السلام د عزت دپاره راغلی یم، د هغه ناموس دپاره راغلی یم. هغه ورته وایي مسله څه ده؟ وایي زه دوی راغوښتی یم او دلته قادیانیانو اعلان کړی دی چې دلته به د په ناموس رسالت باندې بیان نه کېږي. وایي داسې ورسره ټوپک و، داسې راوچت کړو. وایي زه ډاکو یم، غل یم، خو زه بې غیرته نه یم. ورته وایي زما د پیغمبر د ناموس خبره به راشي نو هېڅوک نشته دی چې تا د بیان نه منې کي. زه به ستا څوکیداري کوم، زه به اعلان کوم چې دې نه پس چا د مسلمانانو د تکلیف ورسولو هغه به د مسلمان دشمن وروسته وي او زما د نوره دشمن به مخکې وي. وایي ودرېدو. امین صفدر اوکاډي رحمت الله علیه فرمایي 3 غنټې مې په ناموس رسالت بیان وکړو. وایي او دی لکه د نوکرانو د خادمانو ټوپک یې داسې نیولی دی او ولاړ دی. وایي د چا جرت نه کېدو چې مخې ته راغلی و. بیان چې ختم شو د اعلان وکړو ای خلکو تاسو ټول ما پیژنئ، زه د دې علاقې غټ بدماش او ډاکو نورا یم. خو د دې یاد ساتئ که چا دې مسلمانانو ته څه غږ وکړلو خیر به نه وي. ورته وایي بس د دې مسلمانانو ته به څوک غږ نه کوي. وایي امین صفدر اوکاډي رحمت الله علیه فرمایي زه لاړم کور ته، لاړم 2-3 میاشتې تېرې شوې، کور کې ناست یم، د شپې ناوخته ټیم دی، چا دروازه وټکوله ټک ټک ټک. بهر راووتم، یو سړی ولاړ دی، تکه سپینه ګیره دومره دومره، په سر باندې پټکې سپینه عمامه یې تړلې ده، ولاړ. زه چې څنګه ووتم بس په راغاړه شو، په ژړا شو، اوس جاړي. زه ورته یم چې د الله بنده څوک ما خو نه پېژندې، بس جاړي او سلګۍ نه ختمېږي. چې کله وخت تیر شو، لږ وخت تیر شو، ما ته وایي ما نه پېژنې، میلو مې نه پېژندې. وایي زه نورا ډاکو یم. وایي څوک یم؟ زه نورا ډاکو یم او زه ستا شکریا ادا کولو لپاره راغلی یم. ما 3 غنټې ستا په وینا باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت او د ناموس پهرداري وکړه او چې زه لاړم هغې نه پس وده شوم، رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خوب کې راغی.
او ما ته غاړه راکړه. ما ته وی نورا تا ډېر لوی احسان په دې مسلمانانو باندې وکړلو، تا زما عزت او د ناموس حفاظت وکړلو. الله تعالی ستا زاړه ټول ګناهونه معاف کړل. ورته وایي وایي زه سینې سره ولګولم او زه په تندي باندې ښکل کړم د دواړو جهانو سردار او امام چې تا زما د عزت او زما د ناموس دپاره دومره لوی قرباني ورکړه. زه ستا شکریا ادا کولو دپاره راغلی ما ټولو ګناهونو نه توبه وویسته، ما ټولو مسلمانانو ته خپل حقونه واپس کړل او بس صرف الله او زه یم، بس نور څه نشته.